که د دعوی جواب ورکول شي ور دي کې کنه شي ورکول نو د دې ماته اعلانونه نه کوي چې شیخ طیب په پلان کې ځکه اجتماع کړي په پلان کې تاریخونو ته ضرورت ده لک صبر جی لک صبر تاسو له من خو واضحه داوا درکړه د اغه د تاریخ ته لپاره خبره ده د اغه د زید لپاره خبره ده مناظره کوم د الله په ذات مې د قسمی چې مناظره کوم مقصد مې مناظره ده دویمه خبره ده نو خو هغه خود مناظري خبره ده کنه د الله بنده زته ما ته غوښه جی غوښه تاسو بعضی عقاید شرکی دي بعضی خاجي خماته غوښه پای کې استشفاء من اصحاب القبور ده نو ټیک ده چې کنه نو بعضی تعین درته وس کوم کنه ته غوګم نګدي وس لک صبر صدر صاحب ګورا د بار چې دین خروج یعنی الباس کې خلط مبحث جوړي خلط مبحث هم ضرورت نشته ما سره د بده داو باندې تاریخ وټا کې تعین د موضوع دی کې خلاص خبره ده دا عوام ناس قسم په الله د اهل القبله د تکبیر خبره وکړه په دې کې مختلف صورتونه دي موږ ډایرکټ چې د اهل قبله تکبیر نه کوو موږ تکبیریان نه یو دا عوام ناس الله غواړي د دې سړي دا خبره دی عوام واوري د په یو خبره دی پوه شوی غنی ته پوسټ وکړه په هیڅ نه دی پوه شوی د صرف راغله خپل ورقې وروړي دي هغه ذکر کوي هغه شي نه وای څه ضرورت ده دا هم د دې جزانو د پاره کوه خم گمراه کړل الله بندګانو د دې خلکو غم رغیستي ولا منګ زمونږ سره د ځان غم نشته د عوامو غم راسه ده الحمدلله موږ تاسو د شرکیات او د بدعات پته ده نو خو اصول د مناظرې دي نو دې اوس ما ته غوښ شي کنه ته خو جاهل د الله بنده ته غوښ کېدا خبره ته په استشفاء من اصحاب القبور در تکابر وېما په استمداد من الاموات در تکابر وېما دا مل دعوت فاستعينوا من اهل القبور زاد دي قاعده نو خو بدقه کافر کنه بس کې کنه ټیک شو جی ټیک شو اوس واښه ټیک شو تاریخ ولیکا لک صاحب تاریخ ولیکا صاحب بعض عقاید شرکی بعض بدعي تاریخ را سپی ولیکا د الله بندا ته ما ته وښه تاریخ ولیکا پیسه لس سيدة بسم الله كم شروط تسمع مش مولش المايك براكيك بالحسب ولسه مو كسبهم خبرنا كمان بالكل خاموش ځان سره لیکي حامدا ومصليا اما بعد دستار की हर तारा की तहकीक है लाजिम हर साहिब दस्तार मुअज़्ज़ज़ नहीं होता मौलवी साहब मोहतरम द اول نه په حواسی مکمل کار نه کوي مکمل کار نه کوي نو د خپل عقیدې دفاع کوي مولوی صاحب زما چې کومه تمه وه هغه مې مکمل ختمه شوه زما تمه دا وه سړی به میدان ته راشي چیلنج چې په څه شي قبول کړی دی هغې باندې به خبرو کړي دی کله یوې طرف ته ټوپ کوي د کور نه یې پاڼې راوړي دي موږ تشه دا کافي چې راوړله ما نه لیکلو لپاره راوړله موږ د دې لپاره وضاحت کوو چې یاره موږ وایو په کمنټ کې موږ لیکلي وو په پوسټ کې ښه لیکلي وو چې تاسو هېڅ عمل قابل قبول نه دی په خبره ورسېدي ولې قابل قبول نه دی د هغې دپاره مختلف عقاید دي چې د هغې د وجې نه ستاسو په کتابونو کې دي ستاسو پیر صاحب وایي چې دغه حمدالله جان ډاګی زما مشر دی او دغه عقاید دي دغه شانې د نورو مولیانو دي هغه کفري او شرکي دي په دغې باندې بحث دی مولوي صاحب وایي کله پوج داسې پوج زموږ محترم دی زما دفاع کوي زما حفاظت کوي زه په هغه پسې ولې پتوه لګوم زه په بول چا باندې ولې پتوې لګوم زه د پاکستان په حکومت ولې پتوه لګوم زما د پاکستان زما ستا سره مسله ده زما د جمعیتي د لاسه ټول اسلام بدنامه دی پټکې چې کوم دی سپک شو د جمعیتي د لاسه سپک شو پټکې په پارلیمنت کې چې کوم دی په خپو کې راکاږلی شو د جمعیتي د لاسه راکاږلی شو جمهوریت ته اسلام وویلی شو د جمعیتي د لاسه وویلی شو د کوپر ته چې کوم دی اسلام وویلی شو د جمعیتي د لاسه وویلی شو زما مقابله چې ده د نور هېچ چا سره نه ده زما اصل مقابله چې ده هغه د جمعیتیانو سره ده او دا مې مقابله ده په دلیل باندې ده زه بې دلیله خبره نه کوم زه وایم ستاسو عقاید شرکیه او بدعیه دي دغه عقاید شرکیه او بدعیه پرېږدئ دغه عقاید شرکیه او بدعیه پرېږده قسم په خدای محمودي صاحب ستا په لاس باندې په خپل کور د جمعیت جنډه ودروم د دې نه بل خبره شته د دلیل خبره ده دا صرف پولې د پټي خبره خو نه ده زه وایم چې دا خپل شرکیات او بدعیات پرېږده بلکل ستا جنډه راوړه ستا په لاس باندې زه په خپل کور لګوم دویمه خبره د بله دا کړې ده چې یاره ټولې خبرې خټ کر دي زمونږ دعوه چې وه په هغې باندې خبره د سره نه رسي
درېیمه خبره دې دا چې عربي ده او فارسي ده او جیو نیوز والے رضانه جوړ کړی دی کله یو شی کله بل شی ARY ولا بول نیوز والے رضانه جوړ کړی دی کیمره ځان ته مخامخ کی مفتی جمیل صاحب خبره مناظره چې مناظره یو فلم په هغه کې اکټینګ جوړیږي نو په هغه اکټینګ باندې بیا کوشش کیږي دا به څنګه سم راځي تا هغه کوشش کوي منګه اکټینګ نه یو راغلی چې زه په مناظره کې څنګه سم راشم زه په کې څنګه تیزی خبرې وکم زه دې لراغلم چې جمعیت زه ټول پاکستان ته ثابت کم چې دوی دا کفریه قائد دي د شرکیه قائد دي د په کتابونو کې موجود دي دغه عوام چې کوم نه مکمل په حالت روان دي یو څو ټانګه خلق ته هغه سره په غلط روان دي چې دغه اسلام تراشي د ابدي جهنم نه روباسم او دا مې والله دغه مقصد دی که زما پارټي لپاره ووټ غوښته زموږ پارټي ووټونو ته نه ودرېږي ما به وي چې یاره زما ووټ سی وشي زه په هغې لحاظ نه یم زه په دې لحاظ لګیم چې ستاسو عقاید شرکیه د دې نه توبه وکړئ قسم په خورې زر باندې خفه کېږم والله چې را باندې خفه کېږم که دغه عقاید ښي او دغه خبره په دې عقایدو باندې د دنیا نه لاړئ هېڅکله هم بهانه نشته او دی وی اذا تحیرتم فی الامور فاستعینوا من اصحاب القبور وی دا زما عقیده را صفا وی ټول دې ناستي ټول ګواري والله بالله دا ابو جهل عقیده وه دا ابو جهل عقیده وه دا ابو جهل مشرک کیږي محمودي جانان نه مشرک کیږي زه دې ته حیران یم دا عجیبه فلسفه را په 25 آیاتونو باندې ابو جهل کافر دی محمودي ولې نه کافر کیږي او چې دغه عقیده چې پیر ګوري شاه صاحب ساتي نور حمدالله جان ډاګي مولوي صاحب ساتي هغه نه کافر کیږي دویمه خبره ده در عقیدې خبره ده په دې کې به چې کوم دی بکواسات نه کوي درېیمه خبره دا ده چې تاسو په خپل ټرن کې کنزلوم کولی شئ په دې ردیم ویلی شئ دلته موږ مداریتوب له نه یو راغلي دلته موږ د کنزلو هغه چې کوم دی مقابلې له نه یو راغلي دلته موږ ریسلینګ له نه یو راغلي دلته موږ د مسلې د وضاحت لپاره راغلي یو درېیمه خبره د ده وکړه چې مولوي شاکر یو ورور د هغه منیجر دی ته ښایي نو منیجر دی ته کوم ځای کې منیجر دی دغه ګاډي واډي وایي منیجر دی ځان سره یې ولیکه ځه منیجر په کلاسي څه شی وایي نو څلورمه خبره دا ده چې وایي په جمهوریت باندې یو دلیل پیش کړي وایي په جمهوریت باندې یو دلیل وښایي نو ته د دلیل میدان دی دا دلیل میدان دی دا خو د مبادیاتو میدان دی اول خو زه تا ته وایم چې رشیدیه به دې ویلي که ویلي دي نو تا نه هیره شوې ده درسته درسته هیره کړې ده نو په کار چې د پیر صاحب سره دا رشیدیه بیا ووایه په خبره ورسېده ښه پې پوهېږي او سیدالحکیم مولوي صاحب هم ښه پوهېږي هغه نه بیا ووایه موږ څه تعصب نه کوو چې زموږ مولیانو له راشه بلکل هغو سره یې ووایه بیا ووایه خو سمه یې ووایه بله خبره دې دا کوي چې یاره هر کافر ته وایي کافر نه شي ویلی وی ځکه نشي ویلی چې د هغه زړه دې نه کتلی نو کافر ولې د پیروان ته چې ته کافر وایې نو د هغه زړه تا کتل دی د هغه زړه تا کتل دی چې ته پیروان ته کافر وایې په خبره ورسېدې دا پکې نوي دغه خبره نوي نظامونه دي شپږمه خبره دا ده چې وی استغفر الله یو ځل بیا استغفر الله امام صاحب امام ابو حنیفه رحمه الله ته د کفر نسبت وکړو د کفر نسبت داسې وضاحت زه کوم وی چې ننان مې کفرونه بچا کیي او یو پکې توحیدي داسې انداز کې وي دا ریکارډینګ دی استاد جي سره به ریکارډینګ دي چې ننان مې کفرونه بچا کیي او یو پکې توحیدي وي دا مسلمان دی نو نتیجه یو خو دا چې نتیجه خو راخځي ارزل تابع دویمه خبره دا ده چې د مکې مشرکانو چې هغه صرف په یو شرک کو نور صفا ستره مسلمانانو خو صرف یو شرک کو نو هغه به مسلمان شو تاسو زه چې تاسو ته وایم تاسو نه کافر کېږئ هغې مین مطلب دا دی چې تاسو کفر پېژنئ نه شرک پیژنې نه میدان ته راشئ انشاءالله تاسو ته بار او د انابت په ځل دغه باندې راشئ تاسو اکټینګ نه راځئ انابت په نیت باندې راشئ قسم په خورئ که نه که تاسو نجات باندې مومنو زه به پنجپیری نه صفا خبره بله دی وایي چې اهل قبله ته به کافر نه وایي نو اهل قبله ته پیژني شرقایت کې د هغې وضاحت دی لیدلی دی او د هغې وضاحت څه دی هر اهل قبله اهل قبله خو بلا شیم اهل قبله دی اهل قبله چې کوم دي شیعه هم دي معتزله هم دي خوارج هم دي ابو جهل هم عبد الله ابن ابي بن سلول هم هغه ته کافر نه وي ولي صاحب خبري واضح کوا دا شین او په غون باندې نه کیږي سپو وای جنارنګ دي درې مسلو اتمه خبره دي دا کی وي چې تاسو مشران چې کوم نه په دې کې لګیاري په جمهوریت کې لګیاري اصل خبره دار مین خبره دار چې په پوسټ کې کوم خبره شیره او تا چې چیلنج پس قبول کړی رستا د چیلنج خبره کوم ټول دنیا لیدل دي ابلو یو ملګری تاسو کا غوي چې ډیلیټ کړی دی د ډیلیټ کولو مقصد دی ماته دا ښکاری چې تر دغه موضوع له میدان ته راځي نه چیلنج په دې قبول کړی دی چې ما ورته ویل چې تاسو عقاید شرکیه او بدعتي ټول دی ووري توجه غواړم
چې ستاسو عقاید شرکیو بدعي دي علی الاعلان ویما یو ځلې بیا ویم چې شرکیو بدعي دي یو ځلې بیا ویم چې شرکیو بدعي دي ولې ستاسو په کتابونو کې موجود دي ته د براءت اعلان وکړه یو ځلې بیا درته یم زما ورورې په عقایدو دغه کتابونو نه براءت اعلان وکړه زما بیا ورورې زما ستاسو سره نفرت خو نشته خو په مینه محبت به خبره کېږي خو په خندا په مسکراهټ به خبره کېږي دا سره جنگ خبرې نه دي دغه عقاید شرکیو نه انکار وکړه بالکل زما ورورې زلت د چې کوم دی ورولې لاس در کوم نن نه پس زما ورورې دا عقاید شرکیو او که نه یې کوي باس پې مقرروي نو باس په دغه باندې مقرر کړه چې زموږ عقاید چې کوم تو ته شرکي و د شرکي نه دي ته د بې دغه جواب دا وراکړه په خبره تاسو زما خبرې توجه وکړه ته خو نور څه ګوري ما ته غوږ شه ما ته غوږ شه سترګو کې سترګې ورکړه ما ته غوږ شه چې ستاسو عقاید شرکیو بدعي دي ته به دا ثابت کړي چې دغه شرکیو بدعي دي صحیح ده په دقیق باندې به موضوع ولګئ اوس ورته رسېدلو ته دې ته پکې څه ضرورت دی چې یاره پلان کې طرف ته لاړې او پلان کې طرف زه به عقاید ثابت کړم تر 120 پورې 120 پورې چې هغه شرکیوم دي بدعي دي او د سنت د قرآن سنت خلاف دي په خبره ورسېدي او ستاسو خبره که لس ګنټې ټایم پرېږدئ زه وایم چې ښه اوږد ټایم پکې دی او چې ټول عقاید د هغه ښکلي روالو د خلکو ته هم پته ولګي او که څه پته لګي تاسو ته انابت خدای پاک پکې انابت نصیب کړی یا دا چې مطلب تاسو ته د حق توفیق درکړی نو څه پته کې هغې نه توبه وکړئ او الله رب العزت ښه جنت ته بوځي موږ خو دغه قسم به خورئ که نه که ستاسو دغه عقاید نه صفا وي دا عوام ناست دي صفا دي وایي زموږ دغه کتابونو کې چې کوم دي د دوه کتابونو کې مین خبره ده دغه زموږ عقاید نه دي جو په بس د اوس نه چې کوم دی خبره ختمه خو دې وضاحت ما ته وکړئ چې په دقیق موضوع باندې خبره ده چې ستاسو هېڅ عمل قابل قبول نه دی ولې نه دی ستاسو په کتابونو کې شرکیات او بدعت دي او تاسو د هغې قایل یې ندیم مولوي صاحب هم وایي چې یاره پیر دا ډاګی مولوي صاحب زما پیر دی زما مرشد دی او زه د هغه معتقد یم چې د هغه معتقد دا قاعده ده چې څه هغه اعتقادات دي هغه خبره ندیم مولوي صاحب پیر ګوري شاه مولوي صاحب هغه هم لګیارې وي چې د ډاګی بابا عقاید به زه را ژوندي کوم نو بالکل تا ته قاعده یاد ده معتقد دغه شي معتقد نو دغه عقاید به چې کوم دی د پیر ګوري شاه مولوي صاحب نو ستاسو د هغه شاګردان یې نو ستاسو به هم دغه عقاید دي د مفتي فرید مولوي صاحب چې دی کوم وفات شوی دی هغه چې کوم عقاید دي نو پیر ګوري شاه وایي دغه زما عقاید په خبره ورسېدې په دغه باندې خبره وکړئ ولیکئ صفا خبره وکړئ نه چغو ته ضرورت شته نه ایکټینګ ته ضرورت شته صفا دقې له راشي څنګه چې تاسو وکتله چې د دې په ټرن کې مونږ بالکل په خاموشي سره ناست یو زمونږ په کتابونو باندې دروغ مو ویله مونږ برداشت کړله هم دقه شان دي د دې د خبرې یو خبرې جواب به هم نه پاتې کېږي انشاءالله بتوفیق الله د یو خبرې جواب به هم نه پاتې کېږي اول خو دی وایي جمعیت العلماء اسلام والا داسې یو هغسې جمعیت العلماء اسلام والا داسې یو هغسې دا ولې ځکه چې پارلمنټ کې د اسلامي نظام کوشش کوونکي جمعیت العلماء اسلام والا دي ځکه چې ستا سیکولر کوم خلق دی هغې هلته په سر باندې خپکې ښودونکي خلک هغه جمعیت العلماء اسلام والا دی له دې وجې نه تاسو د هغې خلاف یئ دویم دی وایي چې د سیاست په وجه باندې جمعیت العلماء اسلام دغه کسانو له وجې نه د پګړي هلته وغورځېدله نو محترمه دا څه اوسنۍ خبره نه ده د رسول الله صلی الله علیه وسلم د صحابه کرامو تاریخ وګوره ته پګړي یادې هغوی د دین اسلام دپاره خپل سرونه پیش کړي محترمو ماشاءالله دین علاوه دی وای پلان کې کتاب کې کفر دی پلان کې کتاب کې کفر دی پلان کې کتاب کې کفر دی د کتاب نوم دیوانه غستله نو دا دروغ ویل مولوي صاحب والله بالله دا د عالم شان سره مناسب نه دی دا برداشت پیدا کې دا زما کتاب نه دی دا ستاسو مناظر خزریات صاحب لیکلی ده او المسلک المنصور د دې نامه ده او صفحه نمبر 33 کې لکه اوس واورئ چې آیا زمون کتابونو کې د قرآن او د حدیث خلاف کارونه دي یا د دې کتابونو کې دي نو دی د ټول نه اول دی دلته وایي قزریات صاحب دی وایي چې دغه قبر نه مراد دغه ځمکې والا قبر نه دی بلکې دی کې عذاب او ثواب نشته او قرآن کې الله رب العزت څه فرمایي اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم افلا يعلم اذا بعثر ما في القبور دغه الله رب العزت فرمای هم دغه قبر مراد الله پاک په قرآن کې فرمای او دی دغه التوای صفحه نمبر 33 کې قبر سے مراد یہ گڑا دنیا کی زمین والا نہیں ہے او بیا مولوی سے محترم
دین علاوه یو آیت نه ډیر آیتونه دي دی خبرو کې څه لګیا دي قرآن پیش کا حدیث پیش کا ثابت کې چې ستا کتابونو کې د قرآن او د حدیث خلاف خبرې دي بل دغه رب العالمین فرمایي واذا القبور بعثرت نو آیا چې الله دغه قبر یادی نو ستا مشر لیکلی چې دا قبر نه دی دا خو دین علاوه یو بله خبره واوره ناشنا خبره کوي دی دلته وایي علامه خضریات بکروي صاحب په صفحه نمبر 33 کې دی وایي اوږد عبارت دی چې ټول وایم ټیم ضایع کیږي مقصودي خبره به رااخلمه که چېرته دې پوره عبارت په خپل ټرن کې دې که د دې زړه کې دا شک وي چې نیم عبارت یې وویله نیم وروسته نوم یې پټ کړله تا ته اجازت دی په خپل ټرن کې کتاب دې مانه واخلي او بیا پوره عبارت دې ووایي مقصدي خبره دا ده چې دی وایي دغه قبر کی سوال او جواب به هم نہ کیږي وای مثلا نکیرین کا سوال و جواب کرنا اس کے بعد قسم قسم کے راحت ملنا یا عذاب میں مبتلا ہونا قبر کا تنگ ہونا اور کشادہ ہونا اور عذاب قبر کی وجہ سے معذب کا چیخیں مارنا اور بچھو اور سانپوں کا ڈسنا وغیرہ ایسے امور ہیں جن کا تعلق اس ظاہری گڑھے سے نہیں ہے دی وای چې کله په دغه انسان باندې دا قبر چې تنګیږي یا په دغه انسان باندې چې عذاب راځي لددی د وجه نه ورکه ورله چې لددی د وجه نه دغه انسان په دغه چغه چې اوزي د خلینا دا د دې قبر کې نه وي او دینه علاوه بل خبره کوي چې دغه قبر کې داسې نه کېږي چې دا قبر دې را تنګ شي په دغه مړي باندې حالان کې دا د قرآن او د حدیث خلاف عقیده ده زما سره دا حدیث د پیغمبر علیه الصلاة والسلام حدیث ده حدیث د ابو هریره رضی الله تعالی عنه هغه د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه نقل کوي او ترمذی کې دا موجود ده فرمای عن ابي هريره رضی الله تعالی عنه فرمای قال رسول الله صلی الله علیه وسلم اذا اخبر الميت آتاه ملكان اسودان ارزقان يقال لأحدهما المنكر وللآخر النكير رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای اق دو نمونه د فرشته په حدیث کې هم ذکر شولا کم چې اق کتاب کې ذکر کړو رسول الله فرمای چې کله مړی دفن کړي شي دا فرشته په دې قبر کې ورته راځي هغه چې دې قبر کې ناراضي استغفر الله یوا دویمه واورې مسلمانانو دا هغه خلک دي چې منبر ته وخیږي مونږ توحیدیان یو مونږ قرآن وایو حدیث وایو تاسو د ټولو نه غټ دشمنان د رسول الله صلی الله علیه وسلم د احادیثو او د قرآن مجید یې ستا د یو خبرې به زه درته جوابات کوم محترمه ځان سره زما ټولې خبرې ولیکه د قرآن او د حدیث په روشنۍ کې دې ماته جواب میلاو شي بله خبره هلته دې وویله چې دغه انسان دغه جسم دغه ځمکه په دې باندې نه تنګیږي نو رسول الله فرمایي کله چې دا فرشتې راشي دا فرشتې د راتلو نه پس که چېرته دا انسان نیکو رسول الله فرمایي ثم يفسح له في قبره 70 ذراعا رسول الله فرمایي چې 70 گز دغه ځمکه به دا به دې باندې کولاو کړي شي که چېرته دا انسان نیک وي هغه وایي دا نه دي صحیح بیا مولوي صاحب محترم که چېرته د دې غوندې کې بدعمل خلک وي چې قرآن نه مني حدیث نه مني چې په خپل کتاب کې لیکلی چې دغه ځمکه دا نه تنګیږي رسول الله صلی الله علیه وسلم 1400 کاله مخکې د دې خبرې وضاحت کړ دی مسلمانه دغه شان د خلکو د تقاریرو نه دوکه نشي مسلمانه دغه شان د خلکو د کتابونو د عبارتونو د ذهن ګډوډ نشي بلکې کله چې هم یو مسله کې شک درته مبتلا شي قرآن طرف ته رجوع کا د رسول الله د احادیثو طرف ته رجوع کا تا ته به صحیح جواب ملاویږي مونږ چې کله دا کتاب وکتله چې آیا په دې کتاب کې داسې دی چې دا قبر تنګیږي هم نه کولاویږي هم نه ذهن کې اشکال پیدا شو رسول الله د احادیثو طرف ته رجوع وکړه رسول الله موږ ته فرمایي چې کله دا فرشتې چې کله راشي سوال جواب وکړي انسان ګناهګار وي بیا دغه ځمکه چې کله انسان ګناهګار وي دغه ځمکې ته به وویل شي فیقال للارض او به ویل شي دغه ځمکې ته التئمي علیه چې دغه ځمکه دې را تنګه شي په دغه انسان باندې فتلتئمو که چېرته دغه ځمکه پس دغه ځمکې به را تنګه شي په دغه کس باندې فتختلف اضلاعه او دغه ځمکه تنګېدل به داسې وي چې دغه انسان دا پختې او دا پختې د یو ځای سره به داسې شي محترمو دا د رسول الله احادیث دي کتابونو کې د دې خرافات دي کتاب د دې نه مشر دی یوازې دا نه دی محترمو چې مونږ په چا باندې الزام لګو مونږ په چا تهمت لګو یا مونږ په چا باندې غلط بیاني کوو دا بل کتاب زما په لاس کې د دیو د مشر دی او هغه هم دغه خبره کوي چې په دغه مشر نوم تاسو ته وایم هغه هم په خپل کتاب کې دغه خبره کوي کم چې دغه مشر لیکلی لیکن دی اوسه پورې مونږ ته وضاحت ونه کړله چې آیا زمونږ دغه مونږ ته چې کافران وایي یا مونږ ته ګمراهان په څه وجه وایي
کتابونو کې خو ستاسو د قرآن او حدیث خلاف خبرې دي مونږ مشرکان نیولي دا زما سره دویم کتاب ندای حق دا د نیلوي صاحب کتاب دی الله دې رحم معامله ورسره وکړي دې دلته وایي چې کما خبر ہے کہ وہی حالانکہ علماء جو سلف اور خلف کا میں سے کسی نے جسد کے ساتھ عنصری کا لفظ نہیں بڑھایا ہے اور دیدہ خبر ولی کہی زمونگ یو کتاب د تسکین الصدور د پنچپریانو د پار یو بہترین یو مولا تیر شوی د علامہ صفدر رحمه الله هغه د قشان په هر مجلس کې وچ دا پنچپریان دا گمراه خلق دي او هغه په خپل کتابونو کې لیکلي وو چې دغه قبر کې عذاب شته قبر تنګيږي او کولاويږي نو دغه مشر هغه په جواب کې لیکي او څه خبره کوي وای تعجب ہے کہ صاحب تسکین مطلب تسکین الصدور والا سوالی نکیرین و تعذیب و تنعیم کے لیے جسد عنصری کہتے ہیں وایزه په دې خبر باندې ډیر زیات تعجب کوم چې دیوبندي مولا دی قبر کې عذاب او ثواب دغه بدن د پاره منی وای دا نه ده صحیح دا کتاب استاد مولوی صاحب دا زما کتاب نه ده دا کتاب ورله سی ورکه مولوی صاحب ټیم راته وخایې ښه نو مولوی صاحب محترم زه کوشش کوم چې دا خبرې دلته د سر د هر خبرې جواب وشي د امن په ماحول کې دقه شانتي هم اق موضوع باندې به ځای مقررېږي کوم چې ستا خوښوي هم اق خبره ښه دغلته دي دویمه خبره دي دا وکړله کفري عقاید شرکي عقاید ما ته دې وښایي چې پلانکي کتاب کې دی او بیا ما ته د حدیث نه وښایي چې دغه عقیده د حدیث خلاف دي څنګه چې ما وښودله صحیح ده دا نور به درته په مناظره کې ښایو خو دا مې درته یو مثال وښودله بل دي ډاګې باباجي صاحب او د مفتي فرید رحم الله خبره کې ډاګې باباجي صاحب هغه انسان و چې هغه د ثوابې د میدان نه واخله تر هغه عجم نه واخله تر عرب پورې د پنجپریانو جنازه ویستلې هغه انسان مفتي فرید رحمه الله هغه انسان دی چې هغې ته لقب ده مفتي اعظم پاکستان د دارالعلوم دیوبند له طرفه میلاو شوی دی محترمو دارالعلوم دیوبند انډیا والا خلک هم د صفدر صاحب او د مفتي فرید صاحب د کتابونو نه حوالجات پیش کوي او بیا دی دومره ساده دی او خلک به در پوری خان دی مولوی صاحب محترم خیر دی انسان غلطیږي خو یو کرته دو کرته ما ورته چې هغه میجر دی کرنل وغیره دی وای میجر اوس چې یو انسان دومره بخیل وي چې هغه په میجر او په منیجر کې فرق نشي کولی دی ورته هغه منیجر دی لکه منیجر هغه په هوټلو کې وي او دغه فروش په دغه طبقو کې هغه میجر او کرنل وي نو مولوی صاحب محترم لږ احتیاط کوو چې خلک در پورې ونه خاندي دویمه خبره دی اعتراض کوي چې تاسو به بیا کچرته اهل القبلو ته تاسو مسلمانان وایي بیا خو فرعون ته هم تاسو مسلمان وایي فلان فلان یا کافرانو ته کافرونه فرعون ته نو مولوی صاحب محترم د فرعون په کفر باندې صراحتا نه ذکر دی په قرآن کې ماشاءالله مولوی صاحب محترم الله فرمایلی چې دا قرآن کې چې دا فرعون کافر او د علماء دیوبند خصوصا د احناف او د امام ابو حنیفه رحمه الله په باره کې احادیث صراحتا د هغه شان د خلکو په باره کې موجود دی رسول الله فرمایي چې دا طبقه زمانه پس دویمه طبقه دا به بهترین طبقه وي محترمه